بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زم ساسرور تاسو ملګری طاهر خان دینا 15 منټه مخکې مونږ لایو راغلی خو څه د کالز ایشو وپکې ناغي وجنه زمونږ لایو چې کوم سټریم هغه اف شو. دوباره مونږ رالو او زموږ موضوع تاسو ته پته ده چې کوم په پاکستان کې دا بد حل جوړ دی، کوم چې زمونږ بچیان دي، زمونږ لوریان دي، وړې وړې ماشومان دي، د هغو عزت هم نه دی، بچونه زندگی بچته. په دې باندې زموږ سره ډېر تکړه ملګری احتشام الحق د یو کنه زموږ سره په لاین باندې دی. په دې باندې زموږ ډسکشن د صرف خبرې پې نه کوو چې یاره ډېر زیاتي وشو، ډېر ظلم وشو. د وخت نه مونږ په سوشل میډیا باندې دا قصې اورو چې دا قصې روانې دي، هفته 10 ورځې زمونږ احتجاج د هغې نه پس مونږ غلي شو. اخر تر کومې پورې به دا حالات داسې وي؟ د حکومت د طرفه صرف یو میسج راشي چې ډېر زیاتي وشو، یا یو منسټر صاحب تکلف وکړي لاړ شي اول د کې ووایي یاره دعا به وکړو او دعا وشي او منسټر صاحب بیا ورک شي دا ځګینه. نو حل به د دې اخر روزي سه تر کومې پورې به د دغې بچیانو د دغې بچو مونږ قربانیانې ورکوو. بچي په مدرسو کې، په جوماتونو کې، په لارو کوڅو کې، په یونیورسټیانو کې، په روډونو کې عزتونه محفوظ نه ځي. دا د ګورنمنټ یو ډېر لوی فیلیر دی او یو ډېر لوی غفلت دی چې تر اوسه پورې په دې ریسنټلی وخت کې چې څونه کیسز وشو د هغې باوجود هم د ګورنمنټ طرف نه هیڅ داسې سترانګ ډیسیژن مونږ ونه لیدو چې یاره د مخنیوي دپاره هغو څه سترانګ قدم اوچت کړي. احتشام به په دې هکله زموږ سره موجود دی، د هغه سره به زموږ خبرې احتشام به هر کله ته وي مروره. ډېره مننه طاهر بھائی، تاسو موږ ته په دې پروګرام کې دعوت ورکړو. ډېره سنسټیو ایشو ده او ډېره سیریس ایشو ده، خاص کر زموږ د پښتونخوا وطن دپاره. نو زه ډېره مننه ستاسو ادا کوم. څومره خلک احتشام به سلامونه جی څه به کېږي اخر د دې نه ړومبی مونږ 15 منټه مخکې خبرې پرې وکړئ. حالات څه روان دي، داسې یو واقعه وشي په سوشل میډیا باندې ستاسو غوندې کې ملګري راپاسي هغه ټویټ کړي. زمونږ نیوز چینل والا هم داسې زوم ته نه دي وزګار، هغو ته هم دا یو غټ خبر ورته نه ښکاري. د سوشل میډیا د ټویټر سایډ نه بې دباو راشي نو هغه خلک بیا مین سټریم میډیا هم هغه کور کړي. که زمونږ ایمنګانې ایمبیګانې یا منسټرانې هغو باندې هم د دغې خپلې حلقې د خلکو پریشر راشي نو خبره بیا هغو راچوته کړي. خپل ضمیر د دې خلکو، خپل انسانیت د دې خلکو مړ دی. اخر ولې طاهر بھائی تاسو وایئ د دې به څه کېږي؟ زه تاسو ته اول دا وایم چې په پاکستان کې د غریب سړي حیثیت څه دی. تاسو ته ما وختي هم دا خبره وکړه چې ما یو منسټر ته ما میسج هغه ما ته میسج وکړو چې د شامه ټول ټویټر دی په سر راغسته دی، څه چل دی؟ دا خو وړه مسله ده. نو ما ته هم داسې ولیکل چې بې شرم انسانه د 13 میاشتو ماشومه چې کوم دی هغه اغوا شوه، هغه قتل شوه، هغه ریپ شوه، هغې سره زیاتي وشو او هغې په سیخانو باندې بیا مړه کړه او ته ما ته وایې چې دا وړه خبره ده. ته دې کورسۍ له په دې دپاره په دې کورسۍ ناست دی چې تا له چا وډ تر کړی دی، تا نه چې کوم غیر چاپېره خلک دی چې ته د هغې حفاظت وکړې. ته په دې کورسۍ باندې دې دپاره نه ناسته چې ته پروټوکول انجوای کړې، ته دا وکړې، ته دغه وکړې. لکه طاهر بھائی دا ګوره، ستا بچي چې کوم دي، زما بچي په خپو باندې پیزار نشته، ستا بچو سره لس ګارډز ګرځي، 15 ویګوګان وي، لس ګاډي د پروټوکول مخکې، لس شاته. ستا مسله خو نه ده که نه؟ غره مسله خو د زینب ده، د اوز نور ده، د اسما ده، د مروا ده، د دې خلکو ده. ستا ته خو هېڅ مسله نشته. په یو ځای کې د فارم هاوس دی، په اسلام آباد کې د بل فارم هاوس دی، په یو ځای کې د ګارډز والی. مسله خو زمونږ ده که نه؟ نو دا لومبې دا چې زمونږ د خلکو له غیرت پکار دی. مونږ به کومه پورې په سوشل میډیا باندې چغوو؟ په سوشل میډیا پاره خو اوسه ګوره پاکستان کې ریپ کیسونه کمیږي خو نه که نه، په بره روان دي. د دې مطلب دا دی چې مونږ که څومره چغې وایو د هغې هېڅ اثر نه پرېوځي، نه په دې خلکو پرېوځي، نه په عوامو پرېوځي، نه په پالیټیشنز پرېوځي، نه په میډیا هاوسز پرېوځي. کوم ځای کې لا انفورسمنټ څومره ایجنسۍ په چا باندې هم نه پرېوځي. زمونږ د عوامو ضمیر مړ دی. ستاسو خبره احتشام به زمونږ د عوامو ضمیر مړ دی. زمونږ مثال دا غړندو دی چې چاره له کم لاسونې او په کمه په مخه کړو، چا را باندې زنده‌آباد ووي، چا را باندې مرادآباد ووي، چا کنټینر ته راوغوښتلو، چا جلسو ته راوغوښتلو، چا رانه خپل مفاد واخیسته. ستاسو خبره که په مونږ کې لږه ډېره حیا او غیرت وي، دا خبره ډېر د بخښنې سره وي. که په مونږ کې غیرت پاتې وي که نه نو مونږ به راوتی وي. او ړومبی زه ځان یادوم، زه په دې کې ځان هم ګناهګار ګڼم، ورپسې زه خپل ټول قوم یادوم چې مونږ هر څیز له روزو، هر څیز له زنده‌آباد مردآباد وایو. یاره خدا را د 2 کالو ماشوم د انسان ذهن هم دا نه رامني. یار تصویر تاسو ټویټ کړی، یاره زه یم که ځناور هم وګوري که نه دا به م شکر وباسي چې خدای شکر یې چې ځناور یم چې انسان نه یم. د اشرف المخلوقات به داسې، د انسانیت به داسې، مسلمانیت به داسې، پښتو به داسې. یار زما
والله ډېر زیات یې خفه کړی. طاهر بھائی تاسو خو د بچو پلار تاسو ته به د احساس ډېر زیات کېږي، خو وایم د شپې 3 بجې وي 3 که نه قسم دی هغه ټول پروسس زما په د ذهن کې داسې تاوېده چې دا اغوا کړې شوه، دې نه جامې لر شوې، دې سره زیاتې وشو او بیا قتل کړې شو. او په څه طریقې قتل کړه؟ په 30 سیخانې په خېټه خېټه کې لا داسې ورکړي په هغې باندې قتل کړی ده. نو انسان چې کوم دی دې وخت په موږ باندې زه تاسو سره زه ډېر زیات ایموشن یم په دې څیزونو کې. اوس زه واړه ډېر کم ترو باسم بهر، زما ژوند دلته کې داسې دی په کلي کې چې بهر ته نشم ګرځېدی. ما واړه راپسې ونښته وایي پاپا مونږ بهر ته وباسه. پرسنل د یو پلار احساس سره شریکوم چې دا ټول خلک یې اوري، کوم چې زمونږ دا منسټران میږان بیګان دوی مو اوري. هر چا له الله تعالی اولاد ورکړي دی او که نه یې رونه یې ول ورکړي، خویندې ورکړي. 5 زما 2 زما بچي او 3 زما ورېرونو ما ټول ویستله پارک ته. تاسو په الله یقین وکړئ چې هلته خلک زما نه تو شو تصویران ایستل. حسن چې کوم زما زوی دی زمانه چې ما وکتله حسن نه و 3 منټه نه دي 3 منټه په ما قیامت تیر شوی دی چې دی خوا مې کتو ګاډي سره هم نه و، دی خوا مې وکتو ګاډي سره نشته دی. ما نه خلک راته واجد عمر ته بچې حسن څه شو پاپا مونږ نه دی لیدلی. تاسو په ما وی که په ما اسمان را پرېوتو. هغه ماشوم تلو د پارک یو ګوټ ته ولاړو چا د لاس ونیو چې ما له راویستو ما ورته ډېر وچړل، هر څیز مې پرېښودو ګاډي ته مې واچولو کور ته مې بوتله. د 3 منټو جدایي چې کوم ده که نه صرف د دې یو احساس سره چې زما بچې چېرته لاړو، زما بچې به چا په داسو کې، زما بچې به څنګه زما هغه احساس چې دغه څه ذهن ته راولي که نه طاهر بھائی چې یو مور دې وخت کې ناسته ده، یو پلار ناسته ده، هغه ماشوم چې کوم دی د 13 میاشتو چې هغه اوس هم د مور پیس کي، هغه اوس هم د مور هغه دا ټول هر څه ویني، بېوسه سکول هم نشي چېرته چا د چا دروازه وټکوي. غریب د سار په مزدورۍ لځي که نه د خلکو دروازې په انصاف پسې ټکوي. بس حکومت ته وایي دا لاک والا دا 50,000 والا بس خبره ختمه ده، 2 ورځې پس به خبره ختمي. په پاکستان کې یو ټرند دا چلیږي، ما ته خلک وایي ډېره چغې مه وه، 2 ورځې پس به دا خلک هر څه هېر کړي. او قسم دی چې همداسې چې د موټروای واقعه وشوه صحیح ده ته وایي. ما په هغه ورځ دا ټویټ کړو طاهر بھائی چې پوره 3 ورځې پس به دا واقعه هېروي. او قسم دی که په دې څوک خبره کوي او پوره هفته پس دې نه پس به بله واقعه کوي. هغې نه پس دا 2 هفتې پس واقعه هم شوه. څوک پرې خبرې کول ته تیارېږي. پاکستان کې دا اوس د دې هغه ټرنډ هم ختم شو. نو لکه هغه لیول ته هغه د مونږ وایو مونږ پاکستان داسې قسم دی مونږ د ټول نه زیات جذباتي د ټول نه بزدله قومه مونږ یو. مونږ وایو مونږ ټینکونو مخې ته سملو، مونږ به کشمیر پته کوو، مونږ پلان کې مونږ د خپل حق نه شروع وته، مونږ به کشمیر پته کوو، مونږ به ټینکونو مخې ته کینو، مونږ به پلان کې کوو، بډینګ کوو. دا دی عوامو دا پکارو نو خار 400 مردان دیر بټخیله سوا ټول خلکو دا پکارو دا تلو د اسمبلی مخې ته ولاړ چې یو لا خلک دغه ته ولاړو په دې کې او چې مونږ به الله چې دا کس تاسو ونیسه او دا تاسو پاتې دا احتشام به بخنی سره قوم نه دی پاتې. په دې کې اقبال رحمت الله علیه په جواب شکوہ کې ته تو آبا و تمہارے مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ در منتظر فردا ہو. مونږ کې نشته دی رورا غیرت. سازو خبره مونږ کې هغه ټرینډ زمو ختم شوی دی. مونږ دا وایو نه بس وشولو ما ته رالی چغې مو والی لکه د زناورو چغې وایسم نشته دی که نه. د خپل سیاسي مفادو دپاره دا مشران دا ولس روباسي او دا ولس ورسره روزي، ښه په خوشحالۍ ورسره روزي. زنده آباد مرداباد هم وایي، روډ ول هم بندوي، ټیرونه ول هم سیزي، ښځه بچي هم پرېږدي، جیلونه پکې هم تېروي. د چا دپاره چې زما لیډر خوشحاله شي. د خدای ظالمانانو اصل کې یاره موږ ټول عمر د دې جنډې د دې وطن خبره کړې ده، د خپل ځان نه د بچو نه د خپل سر نه راته ګرانه ده. اسلامي جمهوریت پاکستان کې صرف یو پته لګي چې دلته اذان کېږي چې بھئی دا اسلامي ملک دی. نور تو ماته دلته وایي چې کم قانون دی یاره چې هغه د اسلام د رولز په دایره کې دننه دی. تاسو بهر پاتې کېږئ برطانیه کې اذان نه کېږي خو ټول رولز چې کوم دي هماغه رولز چې کوم چې زموږ نبي علیه السلام طاهر بھائی د 18 کالو ماشوم لا 18 کال نه چې د چا عمر کمی ته ګوته ورکړه چې ګوته د نه پرېږي چې 10 کال د په جیل کې بند کړي دا ځواني در باندې الته زړه کړي. زه څو خو د ګوته بل احتشام وي بل د افسوس او د بېغیرتۍ خبردار زموږ په دې پارلمنټ کې څه بېکاره او بزدله خلک ناست چې ځان ته منستران ورته دو ویلي دي دو وله عهدې ورکړي. هغه ګوره د سریام پانسۍ د داسې شریعت د صداګانو خلاف دي، وایي دا زناورتوب دی، دا جاهلیت دی. نو چې زموږ نبي علیه السلام زموږ شریعت موږ ته یو سزاګانې مختص کړي دي. ما سعودي کې اته کاله تېر کړي دي، چا خو جرأت دی وشي چې څوک داسې کار وکړي. سریام دي سر وایي په هر جمعه په ایران کې لږ وخت کې دا واقع شوې ده. سریام یې راوباسته په سر کې ولې 3 ډزې وکړې. وش کاله وش 27 ایرز شو دا د ایران تاریخ دی.
الته چا ماشوم له ګوت نه دی وړل چا ذاتې نه دی کړ چا ریپ نه دی کړ چې څوک کې چې په کم ځای کې او شریپ هغه ځای کې کرین راولي او درې په هغه ځای کې سړی پانسي کې او ټول علاقه راغونډ کی زه او دې کې څوک په ایران کې په سعودي عرب کې د څوک کې کنه ځه کچا ضرورت دلته زمون خان صاحب چې کوم دی اده دوه درې منستران نه لري خپل حکومت د خپل کوسته د وجې د دوه درې منستران نه لري یا د شیما پاس کې دیو من شاته شي د هغه د وجې د قوم بچی چې کوم دی په لار کې تو غړي کبرون ته کوزيږي د هغه پروا نشته خو د کرسي پروا ده دومره موږ هغه د دې حکومت نه قسم په خدای طاهر به زمان ډیر زیات توقعاتو ډیر ما ته یو وی ما پرون یو ام ان اس سره خبر او ته شامه زما اوس کنه مې تاسو کنه استعفا ورکا ته ناس سره د غلطه استعفا ورکا پر علي محمد خان سے بدا ویڈیو ګوري قسم په خدای زمان اغین ډیر زیات توقعات اغي به کنه چې جس مقتول کا قاتل معلوم نہیں اس کا قاتل حکمران وقت اغینن تلو او غم د ډیر پرشر د وجه ډیر زه د دی واقع شو په کار چې پړم بیرستې تلو اغه ز ام ان ام پی دا ټول التناس تو کټه چولې وتا چې اس پی ته ویډ ما پرون د حکومت یو سپوکس پرسن ما هغه سره خبر وکړه هغه ماته وی چې وزیر اعلی په نوټس واش څه چلو شو په نوټس موږ مړه پاسمان دی په تندر دی ولګي نوټسي د نور بیٹا کور ته تلیو زما د ویډیو نه 2 ورځې بعد او دا وته ویل هغه ویډیو زموږ ته چې مون قرارداد پاس خو زه په قرارداد پالمارو کې تو قرارداد کې زه په قرارداد دی لعنت شي مړه سازو په قانون دی بیختی د دیوزي څه چل کېږي چې میاش پس دغه شان د ماشوم د درندگان ناپاسي سه ماشومان ماتای سه په قرارداد بزو سو کم سه په نوټس بزو سو کم سه په لاس نیو بزو سو کم سه په حوصله بزو سو کم تاسو له پکار دي د لاس نیو د حوصلو ولشته دي دا خپل خپلوان شته دي زمونږ د غریبانه خلک شته دي مونږه حوصله ورکول شو مونږ لاس نیو لتلی شو مونږه د جنازې کټلو ګور کول شو خو چې کم تاسو دغه د کتلیه پارلیمنت ته تلیه د قانون تاسو په لاس کې دی خدارا صرف په د کافرو په مر کې نه ناس اسلامي جمهوریت پاکستان کې ناس قانون جوړ کړي قرارداد پېښو پاشو څه چلو شو د نور لور چې کوم زناورو وسو په دې چې پروت وروته دومره غټه خبره ما نه خو زمونږ د منستران چې کوم دي قسم په خدای کې د دې دومره اجازه دي د بغیر یا تواشم تم لاړ شي دا خو ډیر زړه د غلامۍ جون دي دا خو د ګیدل او د شیر غ زندگی نه چې د شیر یو زندگی د ګیدل لسلو کال زندگی نه خي چې ته دومره یو ټویټ کدرې نشي کولای په دې خبره باندې ما ته چاوي زما دوره د پس ټویټ کوم دا غي دا خبره بل کام ډاون شي ویل دا خلک اختتیش نکریزي په دیوالو ته چې درې سالو ورځې پس ته ټویټ کې په دې باندې اکشن اخلي په دې درځي په دې مور پلا باندې ستیر شو وزیر اعلی چې ما ته وی نوټس واغست څه نوټس یې غست دي ټلیفون قدرم د دې جنې مور پلا ته نه دی کړي چې جزء د دې صوبې وزیر اعلی ما او دا چل دا چل دا د کوم خان سے وایي د حکومت راشي دا غو بار دا خبره کړې ده کنه چې یاره مونږ به د نور پلار چې سعودي عرب نه راغلی زه موسم هغه دا ویډیو ګوري هغه موسم انتظار کوي چې ما ته بکول راشي چې به راشه د ساسو قاتل چې کوم دی د حزنور ساده مخ هغه ته مونږ سره یام 500 ورکاو غریب به وسم د حزنور پلار به وسم لیونی د حزنور مور به وسم لیونی د قصور د زینب پلار نه تاسو کا دغه د مور د پوسه کا څنګه تاسو یاد کړه آس ما څنګه په مردان کې یاره دا به تر کومې پورې کېږي لاړ شي تسلي ورکړي زمونږ غوندې کې چې بیکاره زمونږ په شان د بیکاره قوم نشته دی لس ورځې هفته به چغې وو خبره حکومت هم په دې عادت دی ګوره هغه په دې پوه دي چې مړه دا ولس دونه نه دی دا بس څنګه ولس داسې خلک حکمرانان ورکوي که نه او صحیح ده یو لس ورځې به چغې ووي یو لس ورځې ځان غلی کوي هېڅ هم نشته په یولسم ورځ به یو بل سکینډل وشي دا به ترې هېر شي نو ګورنمنټ به مونږ پوه دی په مونږ عوامو څنګه چې د ترک خلک راوتي وو که نه هغه پوجا راغلی او ټینګونو مخې ته ناست تاسو خبره مخې ته ولاستو مونږ د خولې هغه مجاهدینو چې مونږ به دا وکړو مونږ به انډیا سره دا وکړو مړه والله که هېڅ هم وکړو که دا زمونږ ایمان دا زمونږ غیرت چې دی 2 کال د ماشومې دپاره نه راوځي د نور لور د بیټه دی نه هم لسم میاشتې شوې قاتل اوس هم په جیل کې ناست دی په عدالت کې به ستا د ملزم نه ډز نه وباسي چې ستا د انصاف تقاضا دا ده ستا د قانون تقاضا دا ده نو سړی به څه چل کوي په جیل کې خو نور محفوظ روټه به ته ملاويږي د دک درد نه بلري دار سره جیل کې خو نور محفوظ لري نور ته محفوظ کړي زمو ستاسو د ټیکس پیسې خوري ته پانسي کړي جی دا چې هغه یو په هفته کې د نن پانسي کړي مړ د چا غیرت هم پچا کې نه لږ څوک د سکارو کې بل احتشام به کدي سزون د مونږ وګورو کنه د دې بیس څه دی د دې بنیاد څه دی ګوره مونږ خپل بچو ته ورکړي دي موبایل امون په دې فخر کو چې زما بچي پلان کې موبایل استعمالوي زما بچي په پلان کې سیس پويږي زما بچي په دې سیس پويږي زمونږ ګوره زمونږ د زوال چې ما څونه په دې باندې سټډي کړی ده کنه مونږ خپل هیستوري پرې خدای مونږ دین پرې خدای مونږ قرآن پرې خدای
مونږ موبایل 24 غنټه په لاس کې راغلی سي SMS راغلی نه مونږ تلی زمونږ په دې خوشحالي کو چې یاره په ټیک ټاک باندې تاسو هلو ګورئ دا سب بے شرمي شروع ده مونږ په دې خوشحالي کو چې زما بچي سلیبریټي شو زما بچي دا شو تا د بچی نه پوښتنه کړې چې قرآن شریف ته ویلې دی که نه دی ویلې تا د بچي پوښتنه کړې چې تو قرآن شریف په ترجمه پوهېږي که نه پوهېږي بل زمونږ په معاشره کې د جهیز چې کوم لعنت دی مونږ خلکو نکاحګانې ګرانې کړي د احتشام بی نکاح چې کوم دا هغه زمونږ په معاشره کې ګرانه ده زنا چې کوم دا هغه زنا ډېره اسانه ده زنا اسانه ده او نکاح د خلکو ګرانه کړي کچري مونږ نکاحګانې اسانه کړي د جهیز دا لعنت مونږ لري کړلې زویم په دې واقعیت کې ډېر زیات کیمرا شي او کچرته زمونږ الله دیو کې ماته یو خوب ښکاري کچرته په دې حکومت کې په دې مشرانو کې د دوه ضمیر چرته را پاسې دي څنګه د ملک سره اسلامي جمهوریت پاکستان د دین آمده او پرسنټ هم 2% هم په دې کې د شریعت مطابق دو سزاګان وکړي ما بوز یو کتاب کتو په سعودي عرب کې 33 مرګونه شوي دي احتشام بی په 33 کې 30 کسان within 10 days هغه سریام قتل شوی سرور دي 3 کسان معاف شوی دي هغه چې کوم فیملی والو قصاص کې هغه معاف کړی دي دیکھ شو جی په پاکستان کې ما قتل چې ایر کې 18000 کسان په 302 کیسز کې دي قتلونه کړی دي پاغي کې الله په جیل کې ناس دي 2 کال پس په جیل کې ناس دي پاغي کې چې زما خالي 2 کډري باندې شو مې داس دي نو زه تا ته په جیل کې چې ناس ګوره انسان خو طاهر به د خوف نه لري چې د جیل ته لاړ شم وال ټکول به دی خو وال ټکول یو پر اوخري په جیل کې ا خوف خو د نه وځي د چې روز د خو نورم بهادر شو د خو نورم قتلونه کوي دا چې کم سړی چې زنا کوي کم سړی چې زیاتې کوي ماشومان صدا کوي هغه ته هم پته ولګي دا هغه ته هم په جیل ته بلار شم کال فصل ته دالو خرم واپس بروز ما ټیک ټاک به حساب کتاب به برابر هم د کشان خپل ځای داسې د رغه واقعیت چې کوم دا د موټر واقعیت د کس چې کوم نه د مخ کې وو زنانو سره هم داسې کار کړی او کله په اړومبه زنانه باندې گرفتار شو او په هغه د پانسي ملو شو یا صحیح سزا ملو شو سره کنه نن باغ دا ولې واقع کوله بل طاهر بھائی دا خبره کوم ډیر افسوس سره زموږ په پښتونخوا کې ډیر سلیبریټی شته خو زینب چې کوم هغه څه کم زیاتو شو نو سره میډیا انصاف وکړو نو سره زمون خلکو انصاف وکړو نو سره حکومت انصاف وکړو ایون موږ د پنجاب د سند بلوچستان نه سوکو زمون خپل تماته داسې یو ام پی ای منو خو نن صرف چې محمد علي محمود خان تلو هغه درځ پس او د ډېر پرشر نه پس چې په ټویټر باندې په هغه باندې ډېر زیات پرشر د هر طرف نه باقي تماته یو خو ماته د حکومت سپوکس پرسن وی چې آی جی پی سره بولتلو د آی جی پی پولیس کار خو پروټیکشن دی ته آی جی پی سره کار ازي دواګانې خلکو ته کوي اخو ورده کته اخ بناستي هغه دا ډیوټي وا چې هغه په هغه وخت سره د اغواشي په لس منټه کې دا پیدا کړی وا شو ته پته ای طاهر بھائی تاندار ته پته ای چې په دې ملک په دې زما په دې علاقې کې کم سړی غل کم ډاکو دي کم زناکار دي کم داس دي هغه ټول ارڅ ته پته ای د آی جی هغه وخت ریسپانسیبিলিټي و چې د سکیورټي ور کړی و د هغه آی جی دا کار نه د پاکستان په عین کې شته ان دنیا په یو ملک عین کې شته چې آی جی پی د لړ ته خلکو ته دواګانې کوي نو زمونږ قانون چې کوم دی هغه مونږ ټول الټ کړ دي پولیس هم سلیبریټي جوړېدل غواړي پولیټیشن هم سلیبریټي جوړېدل غواړي هر سړی و چې زر په کیمرا په سکرین باندې لاړ په اخبار کې مې سوا تصویر راغلی چې جی آی جی پی صاحب نے دعا کړل دغه زمونږ حل احتشام بھائی خبرې کې په والله مونږه ټول ورځ او شپم کینو کنه نو په دې باندې زموږ خبرې ختمېږي نه سره د ښکاروره سره د امید دشته چې دا حالات به بدل شي امید دشته چې د حکمرانو په دې زړه کې به الله تعالی لږ ډېر انصاف واچي سره تخکاری احتشام بھائی دس خبره خو ډېر زیاته طاهر بھائی چې خان سے بکول موږ په دې امید راغلو چې خان سے براشي هر جلسه کې هر اسمبلی کې हर मीडिया टॉक शो बांधे कुफर का निजाम तो चल सकता है लेकिन जुल्म का निजाम नहीं चल सकता په دنیا کې دی نه بل غټ ظلم شته چې د دیش کال ماشوم تر اټینګ کې هغه اغوا کې هغه سره زیاتیو کې به په چړو باندې مړه کې نو دا کم نظام دی نو ماته خو طاهر بھائی چې په دې دومره ظلم نه پس چې دی باندې خان صاحب د 100% وته پته وزیر اعظم پاکستان ته چې سار ډایری کې دي هغه ټول هر څه وتوخي چې د ملک نن دا شو د هر صوبینا د هر ضلعنا د هر خار د هر کلی ټول رپورټ ال تلاش شي انټيليجنس ایجنسیو سره ټول هر څه پراتی او په ټیبل باندې کینی دومره غټ ظلم باندې چې خان صاحب چپ ناشته زموږ وزیر اعلی زموږ منسټران قسم په خدای کو د حکومت نه زما یو فیصد هم دا تبکو چې دلته بس تبدیل سبب هم رې پوشي بل او به مینه تاسو بھائی دا ویډیو بس سیو پرته دغه ته کوم جون دم تاسو جون دی او به ګوره سبب هم رې کیږي بل بم کیږي تعزیت کی
1 लाख रुपए अनाउंस कर दिया, इंसाफ की यकीन दहानी के लाई, बस दغه 15 شپږ خبرې به ټیپیکل جملې چې کوم مونږ وایي دغه بکی کې باقي به دا پروسس به داسې رواني. ما د هیڅ انصاف توقع نشته. د ګورنمنت خو دغه تاسو خبرو کړه، عوام د څنګهاري زمونږ غیرت، زمونږ حیا، زمونږ اسلام، زمونږ پښتو سره تخکاري چیرې دا به چرته کم پخوانی چې مال دینه مخ وي کنه هغه شکوه جواب شکوه کې وای ته تو آبا او تمہارے مگر تم کیا ہو. زمونږ بارګه د څنګهاري نه مونږ د تب کم لیول کې خارو مونږ به چرته بدل شو کنه زمونږ هم دا حالت وي. طاهر بھائی مونږ ډېر د پښتنو خبره کوو کنه، تاسو اصل قسم دې دوباره ته چې زمونږ ټول سبا بوزدل مونږ صفات ویم. په پنجاب کې واقع شو کنه، په قصور کې څومره خلک راوته په زینب پسې راوته کراونه وته. مونږ دا د بادره د داوی کو د پلان کې ډینګ داوی په موټر وې واقع شو څومره خلک راوته. یو کس راوته دی، یو کس یو پلی کارت نیولې پولیس سټیشن مخته، پرسلب دا وزیر اعلی کور مخته، وزیر اعلی سیکریټریټ مخته ولاړی چې جی هم انصاف تو مونږ به دې ځای نه خو چې څه په د انصاف نه. یو کس په د مردان چارسدہ بټخیلا سوات پیښور یو نیم اټ یو کس راوته دی. د پښتونتوب د جذباتو د بهادرۍ د ټوپکو د تماچو د گاډو د دې نمایش موږ څومره دعوې کوو. د یو کس خوشته چې لاړ شي په سر والله سکي چې تاسو سره زیاتې شوي د 15 لک روپۍ دا واله په دې هغه انسان په دې هغه دوک درد ورسره شي کنه څومره خلک دي ممکن نو یو کس خو ماته داسې وښایي چې راوتې دي. نو چې عوام داسې نو چې موږ څنګه خلک کوم قشانو کوم د کومه پورې به دا ګوره طاهر بھائی زنب په پاکستان کې زړم به قسم چې ما د زنب ټویټ وکړو هغه نه پسه خبره طاهر په پاکستان کې لومبنه کس چې اوس د کوټ لاړ دا مثال لومبه کس چې ما ته د زنب بارک کې څو کړه نو کومه پورې به احتشام او وصال او طاهر موږ خلک برواني. دا زما کار خو نه ما د حکومت د کوټ تنخواه خو نه راځي طاهر له خو نه د حکومت د کوټ تنخواه دا چې پروتوکول ته انجوای کې په ټي وي شوګانو کې تر ځي خپل کپنه مشوري کې الاونس تا ته ملاويږي بچی ستا ګارد سره ګرځي وی ګوستانه مخ کې شاته رواني خبره بزکم لکه یو میډیا پاکستان کې داس نه و چې په دې باندې رپورټینګ ته تیار با د هغه هم وجه دغه دا چې زما پولیټیشن دې ته تیار نه چې په دې ټویټ کې په سټیټمنټ ورکړي نه چې نه ورکړي میډیا هم اقا شي رپورټ کوي خبره مخ کې راځي نه بس او مټی پا پنجابي کې ته مټی پا نه بس اقا شي کوي مټی پا نو زما خو هیڅ توقع نشته د خلکو. طيب ده زما आवाज درځي ښه احتشام به د دې ماشومې چې کوم دا ایشو وا دا تاسو رومبه په ټویټر راچو تکړه کنه دا غینه بعد بیا ایر واي نیوز والله واصل دي سیده کنه جی اول ما ته مثال دا کی سره لګره ما ته مثال به یې او هغه ماشاءالله ډایرکټ هغه ما ته لګره داسې کیسه احتشام به مین سټریم میډیا ته څنګه ورای تاسو خپل جرنالیزم کوئ د دې وجنه کوئ یو خو تاسو د فیلډ سره شوق ته بل د دې باندې تاسو خدمت کول غواړئ خو که زموږ د مین سټریم دا حالات وي زموږ د میډیا دا حالات وي تاسو څنګه خارجي تاسو به خپل کار بیا جاری څنګه وساتئ ځکه چې په دغه فیلډ کې تاسو غونډه کې کس ماته نه ښکاري کوي چلیږي هغه به تاسو هغه سیس فالو کوئ چې کم تاسو دا غږی نه ملاويږي نو خپل فیوچر په دې وجه خو طاهر بھائی صفات درې کار مخکې ما په دې وجه ریزیګنیشن ریزاین ورکړی چې کومه پالیسی ما وخت هغه ما نه شو چلولې کومه پالیسی چې مال اغیر اکول هغه سره ځنه اګری کېدم زمونږ پښتنو سره لس روپیا راشي لس ټرک په والی زمونږ د پښتنو یو چینل شته چې یو چینل زمونږ د پښتانه اون کوي د دې په اختیاري یوټیوب چینل هم زموږ خپل نشته مین سټریم چینل خو تاسو پرې ده نو غلطي الته نه ده غلطي زمونږ په خپل ځان کې ده مونږ کله پنجاب کو کله آرمی کله حکومت کله یو کله بل موږ د خپل ځان نه تاسو کړی دي
څومره مالدار خلک ته زمونږ په دې پښتونخوا کې تاسو وګورئ بهر څومره غټ کاروبارونه طاهر به تاسو بار ګرځېدلې یو مین سټریم میډیا چې نن زمونږ پښتنو شته چې په هغې باندې واقعي په اصلیت کې د پښتنو خبر کاروبار چلیږي به خو کم از کم د دې خلکو په دې خور خو په تا باندې حق دی نو چې هلته نشته نو زه د بل چا نه څه ګیله وکړم یو د پښتنو چینل دی د هغې اونرشپ هم هغې کې ما خپله کار کړی د هغې اونرشپ هم پښتنو سره نشته دا زموږ غټه د بدنصیبۍ خبره ده احتشام به یې ډېره مننه ستاسو د وخت راکولو او موږ به دغه امید کوو زموږ په وس کې چې څنګه ما ستاسو ټویټ کړو والله چې هغې زه ډېر زیات ایموشنل کړم چې ګوره موږ ټول په دې کې ذموار یو که زه ایز ا سوشل ورکر ما په دې اواز چوت نه کو زه د دې مجرم یم که تاسو په دې اواز چوت نه کو تاسو د دې مجرم یې د اولس که په دې باندې غږ چوت نه کو دا پوره اولس د دې مجرم دی نو زمونږ وس چې کوم دی الله تعالی دې مال هغه طاقت راکړي الله تعالی دې مال هغه طاقت راکړي سره ټول پښتنو سره ستاسو غوندې کړو چې زمونږ په یو اواز باندې پوره کیپ یا پوره پاکستان اوسي د خپل حق ته پاره د وړو د پاره درېدي شي خو چې انکه زمونږ سره مونږ په خلکو زنده‌باد مرده‌باد نه وایو مونږ خلکو ته سم فائدہ نشو ورکولی مونږ د چا لاره کوڅه نشو جوړولی مونږ د چا پروموشن نشو کولی مونږ چا ته جاب نشو ورکولی نو زمونږ اولس کې که چېرته دا څیز پیدا شو چې یاره د انسان د قوم دپاره چغوي د اولس دپاره چغوي الله به زمونږ حالات بدلېږي که نه دې قوم الله حافظ دی دا خو ته زه طاهر بھائی تاسو دونه مخکې د فیوچر خبرو وکړه ما د پرویز خټک صاحب انټرویو وکړه ما ورته کریټیکل خبرې وکړه زه په وټساپ یې بلاک کړم هغې نه پس ما ورسره 15 ورځې پس بل منسټر انټرویو وکړه هغه زه په وټساپ هغه هم ته بلاک کړم وي تا زما تعریف ونه کړو ټول کریټیسزم دې راباندې وکړو ما ورته وویل ته په حکومت کې دا ستا ذمهداري ته ما زما د خبرو جواب راکړې ته اف د ریکارډ ما ته دا نه شي ویلی په ما کریټیسزم وکړو دا وکړو نو دغه حل زمونږ دا سیاستدانان دغه بل او ظلم خبره تاسو وکړه دا خو حدیث هم دی چې ته ظلم منې په هغې باندې چپ کښېنې نو په هغه ظلم کې هم ته شمار کېږي په قیامت پر ورځ به تا نه هم تپوس کېږي که ستا د هر سایډه بس کېږي که ستا په سوشل میډیا پخوا خو سوشل میډیا نه پخوا خو اواز و که نه غږ اوس خو سوشل میډیا ده په هغې باندې اواز نه اوچتوې تا سره دا رایټ شته تا ملک ډیموکراسي ده ته احتجاج نه کوې دغه هم په دې ظلم کې ته شمار کېږي که ته منسټر ستا په لاس کې قانون دی ته هغه نه استعمالوې ته هم پکې که پولیس دی هغه هم پکې دی نو ما چې دا خبره کوله چې په دې کې اوور آل زمونږ چې څومره خلک ته طاهر بھائی الف نه یې پورې څوک چې دې ظلم نه خبر دي چې دا ورسره شوي دي نو په دې ټول په دې هر څه کې ذمهدار دي د قیامت پر ورځ به الله د هغه مجرم سره به زمونږ ټول نه تپوس کوي چې تاسو ته هم د دې خبرې پته وه تاسو کړي دي تا د ماشوم د مستقبل او د نورو ماشومانو مستقبل لپاره تاسو خپل کردار ادا کړی دی نو بیا موږ ته الله دې عمر کې برکت واچوي الله دې همدغه شانتې ژوندی لره چې هم په دغه ټویټر باندې هم دغه شانتې ایشوز تاسو راچوتوئ دغه احساس دغه درد دغه تکلیف تاسو په زړه کې دی منم بلها جرنالیست دی بلها خلک دی بلا سوشل ورکرز دی د دې ایشوز نه خلک ځان سایډ ته ساتي زه تاسو مننه کوم غواړم الله دې زمونږ په دغه خوره باندې پاسمنده خوره دغه پښتنو کې ساده غوندې کړونه الله نور هم پیدا کړي چې داسې قسم ایشوز هغه هایلایټ کوي او هغه خپل وس مطابق زه خو په ټویټر باندې کوم خو تاسو فیسبوک سرګرمۍ مونږ فالو کو کوم غریب خلک چې ایسته تاسو خپل جاری امداد شروع دی که هغه په هر قسم چا سره مالی دی چا سره کور دی چا سره پټې دی چا سره اوبو بور دی چا سره ویل چیر دی هر قسم چې ګوره هر انسان د خپل وس پر یار دی ما د الله دپاره یار لیدلی نه دی نو ستاسو هم دومره بس کېږي که نه چې هغه تاسو کوئ تاسو خو دوی له بنګلې نه شئ جوړولی احتشام به مونږه هر یو پښتون هر یو بچي د خپل وس مطابقه پورې زه اکثر په دې ایونټ څلاړ شم نو زه یاره د خپل وس مطابقه پورې هر سړی خدمت کوئ نو ما اکثر دا واړه تپوس کوي چې یاره زمونږ سره خو نه پلیټ فارم شته نه خلک شته نو موږ به څنګه خدمت وکړو نو زه ورته یم دا خدمت یوازې نه دی تاسو یو ابۍ ولیدل په یو روډ باندې کراس کړ دا هم خدمت دی چا له مو اوبه ور وړې دا هم یو خدمت دی یو ملنګ داسې کوڅه کې د هغه له مو روټۍ ویستله دا هم یو خدمت د خپل وس مطابقه پورې موږ هر یو بچي د خپل وس مطابقه پورې خدمت شروع کړو موږ لږه ډېره منډه شروع کړه دا حالات به الله بدلوي که نه والله که څنګه زموږ اعمال دي دغه شان د راباندې دا حکمرانان دي او هم دغه شان د راباندې دا قانون لاګو شوي دي ستاسو ډېره مننه احتشام به الله دې وکړي چې دغې حکمرانانو سترګې کولاو شي که نه هم په داسې عدالتونو کې به دغه خلک لږې خپل مجرمان به د جج د مخې ولي او هغه تاسو انصاف نه ملاویږي خلکو ته نه ملاویږي او اته پته چې زما مجرم زی په جیل کې بې محفوظ کېږي دوه ټیمو ته روټۍ چې میلاویږي او ښه ښکلې په ارامو خپو باندې خوبونه کوي سبا بېګا به بیا روځي نو دا ولس به مجبوره کېږي هم په دغه عدالت کې به ترې ډزو باسي
ټیک شو جی بل زمونږ د پښتو ملک ته پیغور دی شرم دی زمونږ د پښتو ملک ته دغه هم شی ده چې ستا لور سره څوک داسې وکړي هغه عدالت نو ته به په دغه د ملک په قانون به ته څوک د ملک په غار څه به ته څوک خامخا تاسو سره بل اپشن نشته دغه د ډز اپشن دی چې هغه ډېر په اسانه کېږي بل خو په اسانه پاکستان کې انصاف نه ملاویږي ډېر مننه احتشام به تاسو د وخت الله تعالی دې زموږ په موږ باندې رحم وکړي په دې وطن باندې په دې ولس باندې خدای دې موږ شعور پیدا کړي خدای دې موږ غیرت پیدا کړي الله دې ژوندې لره احتشام به ډېر مننه تاسو د وخت جزاک الله خیر وعلیکم السلام